څنګه چې د دې لوګو نه ظاهره ده د سوکانو ټي وي دی او دا زموږ خپل ټي وي دی، نو په دې باندې د سوکانو هر قسمه مطلب پهلو اجاګر کیږي. په هغې کې زموږ د کلي د مشرانو موږ سره انټروډکشن هم کیږي. لکه ماشومان دي هغوی اکثر تپوسونه کوي چې دا څوک دی څه وایي، خو لکه هغه ای سره ملاقات کیدی نه شي، ای د کلیو سره کې ورسې بار نم چې سم د سوکانو خلک دي هغوی یو بل سره د دې په ترو ان ټچ دي. او دې کې نعمت صب خان بھائی د دې دا ټیم چې دی ډېر هلې ځلې کوي، هر ګرمي یخني باران جړی نه ګوري ځان ځای ته رسوي. او بل دا چې لکه په ده باندې د خلکو ټولو ټرسټ دی، لکه هر قسمه خلکو سره لکه هیڅ قسمه څه پولیټیکل دغه نه ساتي، افیلیشن مطلب دی او بل د خلوص نه کارلی بغیر د لالچ نه. نو زه خو ډېر زیات خوشحالیږم د ده په دې پروګرام باندې او زه مبارکي ورکوم د دې سالګرا رانیزي د نعمت صب خان بھائی چې کوم قربانیانې دي هغه مونږ هیرولی نه شي، او دا سمپلی زموږ د ټولو د فایدې خبره ده او ډېر زبردست کار دی. جی زه بیا د ټول ټیم له مبارکي ورکوم. زه خپل د سوکانو چې کوم ملګري دي، ځوانان دي، میندې خویندې دي، ټولو ته مشرانو کشرانو ته د زړه د کومې نه د غټ اختر مبارکیانې ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل طرف نه سوکنی خیل ہوتا اور ټول کتونکو ته ایڈوانس کې اختر مبارکي ورکوم. او په دې اختر په موقع باندې سوکنی خیل ہوتا یو پیغام ورکوم چې هغه د صفای خاص خیال وساتي اور د علایشونه په ټایم باندې یو مخصوص ځای کې لړکی چې په ټایم باندې انتظامیه او تنظیم چمکنی کارکنان دې ځای نه د علایشونه اوچت کی او یو سایډ ته لړکی. اور زه خپل طرف نه د چمکنی ټي وي وړومبه سالګرا باندې مبارکباد پیش کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د چمکنی ټي وي په وساتت سره د سوکانو ټولو خلکو ته مشرانو کشرانو ته د غټ اختر ډېر مبارکباد، او امید لرم ان شاء الله څنګه د مخکې ځل په شان تاسو د یکجهتۍ اظهار کړی دی او څنګه ورسره تاسو صفایانې کړي دي، نو ان شاء الله دغه شان دې ځل هم د صفایي خصوصي خیال وساتئ. د چمکنی ټي وي د یو کال پوره کېدو باندې زه د هغې د چمکنی ټي وي هوسټ نعمت صب خان بھائی او کیمرامین وجاهد صب خان بھائی ته مبارکباد پیش کوم. او څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې دی په باران کې، په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې، په هر قسمه حالاتو کې د کلي هر یو مسلې ته ځان رسولی دی او د کلي کوم مسایل چې دي هغه دې رامخې ته کړي دي. نو الحمدلله هغه په ډېره ښه طریقه باندې د ارباب اختیار په توسط سره حل شوي دي. نو زه د چمکنی ټي وي هوسټ او کیمرامین دواړو ته د چمکنی ټي وي د یو کال په پوره کېدو باندې مبارکباد پیش کوم. چمکنی ټي وي ہمارا اپنا ٹی وی.